ایوا رحم زناورو کې مشتا زګه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کم زړه چې رحم وزي کنه هغه مؤمن نه دی. الله اکبر. تاسو دا ویډیو ګورئ کنه دا زناور دی او د یو بل باندې دا حمله کوي او هغه بل ورته ډیر بې زبانه ځان ساس کړي بې زباني یعنی کمزوري او دا زورور په څنګه د رحم معامله کوي. د الله په ذات قسم دا صفت چې کله انسانانو ته راوړي او انسانان یو بل ته وګخ کته کوي تاسو ته پته ده. زما نبی فرمایي د ټولو نه پهلوان څوک دی؟ صحابه د الله رسول علي صاحب دی، عمر صاحب دی، پلانې صحابي دی. نه، نبی اسلام فرمایي پهلوان هغه انسان دی چې د طاقت قوت سره برداشت وکړي او خپل وګخ کته کړي. الله اکبر کبیر. جناب دا زناور تاسو ګورئ که نه دې نه معلومیږي چې دا رحم دا په زناورو کې هم دننه پروت دی خو د انسان نه ګوره نن سبا وتی دی. قسم دی الله دې چاته محتاج ومه کو چاته گیر شوي که نه الله اکبر سرمند نه وباسي. او ګوره ابوبکر صاحب دا جبه نه دا جبه داسې دا جو به داسې راویست او تاو به یې کړه ای جبې ته وایي د غوښې واړه ټوکړی خو ته جهنم مې او ته جنت یې. الله اکبر کبیره. جناب نن سبا د دې ژبې نه چې مسلمان ته کم ضرر رسي که نه یقین په الله وکړه هغه یو امدام هم نه ورکوي. او تاسو ته پته ده د ژبې زخم دا ګوره د سره نه ښه کېږي. ښه نو جنابو غرض مې دا دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول دین اسلام او مهنت چې راټول کې او د شاتو نړۍ د سازه کې هغې اخلاقو او یاد ساتئ هر کله چې د یو کس ودرېږي او محتاج یي ګوره دا چرته مه وایه چې دا ماته ګیر شو او دا مه وایه چې الله به دې راته ګیر کړي. الله یاد ساته الله جل شانه نبی علیہ السلام فرمایي قیامت کې به دنه په داسې ورځ باندې مخ واړئ په کومه ورځ چې ته محتاج یې. نو جناب د الله بندګان چې کله محتاج شي او درته ودرېږي نو ګوره یاد ساتئ دا د الله ټوله خدایي راله د الله ټول رحم تا ته مخې ته رالی په دې به الله تا ازماوي ګوره کامیاب شه پکې ځان پکې پیل نه کړي. یو کس ته ودرېږي زما مجبوري ده زما مسله ده زما پلانې ډینګرې کار دی ګوره یاد ساته فایده دې وانلي هغه کسان چې رشوتونه علي او د مسلمان د کمزورۍ او د مسلمان د مجبورو سره لوبې کوي یاد ساته قیامت کې به ته الله ګوره مخاړی. ښه دا زه نه وایم دا 1400 کاله مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. جناب چې کله مسلمان د ترالی او گیر شو نو یاد ساته ګوره کو فایده دې ته واخیسته قیامت کې به ځان الله مخ واړی ګورئ په هغه ورځ چې ما او تا ټول محتاج یو که نه یاد ساته الله به زمونږ نه مخ اړوي الله به زمونږ حاجت نه پوره کوي. بیا نو جنابو انسانیت نه دی انسانیت دا ډېر لوی عبادت دی او بیا چې مسلمان شي او د مسلمان دایره کې راشي بیا د یو بل سره ښېګړه کې ځکه خو وایي یو کس راپاسېد د چا د مسلمان حاجت دپاره د انسان حاجت دپاره او هغه کار وشو که ونه شو د په عملنامه کې الله څه ولیکل ثواب ولیکل. جناب یو بل ته اوږې ښکته کول غصه په داسې ټایم کې څکل چې تا ته ښه پته ده چې وایي به دې کس زما زور شته او بیا هم ته اوږه ښکته کړي نو یاد ساته مړه د الله مدد له دعوت ورکړو قسم دی بس دی د الله په خدای او په قیامت کې به د الله میلمنو په صف کې پاسې. الله دې موږ دا توفیق راکړي یار بس. حالانکه دا خبره ډیره ختمه شوې ده الله دې چاته ګیروم بس زما به دغه سوالي مالی اعتبار سره بدني اعتبار سره الله چاته ګیروم چې ګیر شي که نه الله اکبر کبیره بس وایي ګیر شو راته. الله دې موږ ټولو باندې رحم وکړي.